قدرمنو کتونکو څو ورځې مخکې مفتي غلام فرید صاحب یو چیلنج ورکړی و. هغه چیلنج دا و چې که چا د بنوري ټاون په فتوا کې ماته د مفتي منیر شاکر صاحب نوم راوړو نو زه به هغه له 10 کیلو کجوري ورکوم، 1 لک روپۍ به ولې انعام ورکوم. نو روژه ده، اختر هم رانږدې دی، زما هم خیال دا و چې زه دا جیب ګرم کړم. راغلی یم او د مفتي صاحب سره ناست یم او مفتي صاحب تاسو چې کوم چیلنج ورکړی دی نو په دغه فتوا کې د مفتي منیر شاکر صاحب نوم شته. نو تاسو د چیلنج مطابق کجوري خو خیر نه خو دغه 1 لک روپۍ چې ما راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو سنگرخان ما زما دا خیال چې مفتي منیر شاکر صاحب د دې دنیا نه لاړو نو دغه مخالفین به دغه د شهادت احترام وکړي، خو زما خیال غلط و. مفتي منیر شاکر صاحب مسلمان دی که کافر دغه بحث جاری دی. مفتی منیر شاکر صاحب شهید شوی دی که قتل شوی دی دا یو بل سوال دی. د بنوري ټاون د فتوی حقیقت څه دی؟ په حقیقت کې د مفتی منیر شاکر صاحب نوم په دغه کې ذکر شوی دی که نه؟ دغه اسې دغه خلاف یو پراپیګنډا ده. 13 ورځو کې مفتی غلام فرید صاحب په خپل یو ویډیو بیان کې یو نوی بحث وچېړو او هغه بحث دا دی چې فتوا ورکول د مقرر او د مناظر کار نه دی، د مفتی کار دی. دغه مقررین څوک دي، دغه مناظره کوونکي څوک دي او آیا داسې خلک هم شته چې مفتیان نه دي او هغه هم فتوی ورکوي؟ په دې ټولو سوالونو جوابونو باندې ما سره موجود دی سید عالم تکړه او بهادر مفتی غلام فرید صاحب. مفتی صاحب تاسو د وخت ډېر زیاته. مفتی صاحب اول ټولو نه اول د مسلم شریف یو حدیث مبارک دی چې د مؤمن او د مسلمان مثال د یو وجود دی چې په یو د وجود په یو حصہ کې درد وي، ټول وجود دغه سره درديږي. د مفتی منیر شاکر صاحب په کور کې درد دی، دغه خاندان په تکلیف کې مبتلا دی. د سومولیانو د خلکو له د باز خلکو له طرفه هغه ته مرتد ویل، هغه ته کافر ویل، هغه ته د زندق او د خنزیر الفاظ استعمالول. امیر خبره کوي خو مونږ وایو چې خیر دې خبر نه دی، خو کومولا دا خبره کوي نو دې کې دا سوال پیدا کیږي چې د حدیث نه خبر نه دی یا دې خبر دی او په دې حدیث باندې عمل نه کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یو مسله دا چې یو کافر او زنديق پر اشتیا باندې دی، يهودي دی، نو هغه ته مخامخ ته يهودي او کافر او زنديق ویل شي په ژوند باندې. دا مسله د نن سبا په دیوبند مدرسه کې زمونږ ټول منبع د علم دی کنه سرچشمه چې کوم دی په هندستان کې په دیوبند کې اوس وچړل شو. د هغه محتمم یو رائے دا ورکړه کا کافر او منافق چې هغه سره تا معاملات وي د امن د ساتنې په خاطر باندې کافر چې په دې کافر لفظ باندې خپکیږي نو ورته کافر ما وایا. اگر چې د بل طرف ته لباس په دې باندې شروع دي او د علماء دیوبند چې کوم مشر دی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې کول مسعود هغه د فیصله وکړه چې نه چې چا زړه ته په درد رسی اگر چې پر اشتیا باندې کافر وي. هندستان کې هندوان ډیر دي چونکه هندو چې دا بل اتفاق کافر دی، خو هغه چې بیا هغه ته کافر چې په هغه په خپکیږي نو کافر ورته نشي ویلا. دا وجه دا چې دا کم حدیث ذکر تاو کو چې مسلمان دا خو د مسلمان متعلق چې مسلمان هغه دی لکه یو وجود دی، وجود چې وایي ساکه درد راشي ټول وجود دردمن شي، خو چې کما عیسی د مسلمان په خفګان باندې درد نه کوي بیا د خپل ایمان باندې ویری. دا حادثه چې کله راغله یقینا چې هر مسلمان په دې باندې ودرېد. دا حادثه هوا او دا د مفتی صاحب سره ظلم هم. بل سوال مفتی صاحب زما دا دی چې د مفتی منیر شاکر صاحب په باره کې دا خبره د بحث هغه چې ژوندی هم روان و خو هغه د دې دنیا راتلو نه پس هم د بدقسمتۍ دغه بحث جاری دی. مفتی صاحب تا خو په یو فتوا کافر نه دي شوی چې د مفتی صاحب معین یاد کړی چې مفتی منیر شاکر صاحب کافر دی. د فتوی داس یو خاص خاصیت ته خو عالمان په دې باندې پویږي. زمونږ کتابونو کې خواره واره
فتواجات موجود دي په یو کتاب کې فتوا کې بدل درته ملاوي شي یو سړی دی چې مثلا دا کار کوي هغه څه حکم دی بل فتوا کې یو بل درته ملاوي شي منیر شکر صاحب متعلق شو چې په یو ځای باندې سوالونه راجمع شوي دي کنه دا د مختلفو فتواجاتو نه راجمع شوي دا په فتواجاو کې موجود دي خو دوی ته چا داسې فتوا نه ده ورکړې چې ته چې کوم سړي ذکر کوي نوم یې منیر شکر صاحب هغه باندې چا فتوا دوی ته نه ده ورکړې معین شخص باندې اوس دا علمي بحث دی که زه تاسو ته ووایم ځکه ستاسو چینل خو ډېر عوام ګوري نو هغه به په اثر باندې به خبره بره تېره شي زه وایم چې دا چا چې فتوا ورکړې دې باندې زما خبره بره تېره شي پوهېږي نه چې زه ورته وایم چې تاسو سره مونږ اختلاف دا دی چې ته مفتي نه یې اگر چې عوام ورته مفتي صاحب خدا د مفتي صاحب والا لقب چې کم دی کنه دا د عوامو طرف نه دی چې عوام ته مفتي صاحب عوام چې ته مفتي صاحب وي او ته مفتي نه د ټوکه در سره کوي استهزاء در سره کوي لکه استاد ته زه وایم ډاکټر صاحب یا ته وایم ملک صاحب نو ځان باندې پوه شه کنه چې ملک صاحب نه او ډاکټر صاحب نه خو ټوکه مې در سره وکړه د کې تاسو دوه خبرې دغه کړې کتون کې تاسو زما خیال له کنفیوز کړل هغه داسې چې یو د بنوري ټاون فتوا وا د منیر شاکر صاحب په باره کې یو خبر مشهور شوی چې د هغې بنوري ټاون نه نوره دیش مدرسو نوره هم فتوا ده خو د چا کې ذکر نشته اسې عام فتوا ده هغه یو بیله ده بله فتوا ده تاسو دې ځای کې د بلې فتوې ذکر وکړو چې یو بل سړی دی هغه مفتي نه دی او هغه څه فتوا ورکړي بنوري ټاون خو مفتیان دي هغه فتوا ورکړي خو هغه په منیر شکر صاحب فتوا نه ده نو فتوا خو یو طرف تکاف په هر چا باندې راځي که زه پتا خو که ما خو که په چا باندې خو بر ور سره نوم لیکه کنه د هغه زما سوال د هغه فتوی مطابق ته د هغه فتوی مطابق مفتی منیر شاکر صاحب کافر دی یا مسلمان دی هغه فتوا د سره چې د مفتی منیر شاکر صاحب په باره کې دین نو په هغه باندې څنګه ولاته دا خو ها کته وای چې نه زه لګوم به په مام لګول شي بر ور سره خلی نوم لیکه دا خو دوکا دا یو فراد دی قانون پکې نشته لکه د څومره فتواجات ته دلته ښکاري مخامخ د ټول زه دلته ولیکم ستاسو نوم څه دی سنگر خان صاحب متعلق د فتواجات راغلي نوم به زه ولیکم دا ټول فتوی ستا متعلق راغلي دا داسې مسله د سره د منیر شاکر صاحب پکې د نوم نشته هغه منیر شاکر صاحب کې میم کنه میم پکې نشته او نون پکې نشته د نوم یو حرف پکې نشته دا چونکه دوی مفتیان دي په مسله پوهیږي نه داسې فتوا په فتوا د کې خو تک ضرورت نشته درول افتا په د فتواجاتو کې موجود دي خو یو نارواله بل نارواله سره راجمع کا ها د ځکه تاسو ته یو بلې فتوی ذکر وکړو د دې ماته اوس علم نشته چې یو محسوس سړی دی هغه مسله دا هغه د فتوا کله ورکړی دا زه دا سوایم دا منور ټاون فتوا په منیر شکل سره ورکړی اوس چې دا کم سړی فتوا په ورکړی دا کنه کمپین چلول خلک پیژني دا سړی په مفتی باندې مشهور دی نو خلک مفتی چې مفتی نه وي او مفتی ورته وایي قدرمنو کتونکو سورج مخ کې مفتی غلام فرید صاحب یو چیلنج ورکړی هغه چیلنج دا چې کچا د بنوري ټاون په فتوا کې ماته د مفتی منیر شاکر صاحب نوم راوړو زه به هغه 10 کیلو کجوري ورکوم 1 لک روپۍ به ول انعام ورکوم نو روژه ده اختر هم رانږدې دی زما هم خیال دا چې زه دا جیب ګرم کړم راغلی یم او د مفتی صاحب سره ناست یم او مفتی صاحب تاسو چې کوم چیلنج ورکړی دی نو په دغه فتوا کې د مفتی منیر شاکر صاحب نوم شته نو تاسو د چیلنج مطابق کجوري خو خیر نه خو دغه 1 لک روپۍ چې ما راکړئ ها وجه دا ده چې د ما چیلنج ورکوم زه په فتوا باندې پوهېږم زه په رښتیا باندې الحمدلله مفتی یم د دېرشو کالو نه دا کار کوم د بنوري ټاون فتوا چې تاسو ماته راوړې ده د فوټو سټیټ دا فتوا باندې زه پوهېږم دا باندې خلکو دوکا ورکوله دا فتوا داسې دا مثال دا فتوا تاسو راوړې ده په دې فتوا متعلق هیڅ ذکر نشته برا په دې ځکه تاسو وایي د مفتی منیر شاکر صاحب دا لیکل شوی دی دا ور سره زه تانوم لیکل بل چلی دا فتوا راغله کنه نو دلته زبره په ولیک چې مفتی منیر شاکر صاحب کے بارے میں فتوا او بل یہ په خپل پین باندې ولیکم چې د مولانا فلانکی کے بارے میں فتوا د بره لیکل چې پښوی د منیر شاکر صاحب نوم چې ګټ شوی دی دا چا د ځان نه پکې ګټ کړي دا فتوا چې کومه دا په دې باندې ارچ نوم کې خود دې کې اوس یو بل دا فتوا چې کومه دا مطلق فتوا ده د کې منیر شاکر صاحب نه په سوال کې ذکر شته نه په جواب کې ذکر شته دې کې دنا نه ذکر دې کې یو بل خدا سے فتوا باندې کته په منیر شاکر صاحب بل چا فتوا ورکای زموږ ټول فتواجات ته دې کې یو خوفناک حالت جوړیږي یو سړی دی هغه د چا خوښ نه دی فتوا لیکل شوې ده او هغه د مفتی صاحب سره ناست دی او مفتی صاحب ته وایي چې دا فتوا د مفتی منیر شاکر صاحب نوم راوړو زه به هغه 10 کیلو کجوري ورکوم 1 لک روپۍ به ول انعام ورکوم نو په دغه فتوا کې د مفتی منیر شاکر صاحب نوم شته او دا فتوا داسې دا چې د ما چیلنج ورکوم زه په فتوا باندې پوهېږم زه په رښتیا باندې الحمدلله مفتی یم د دې ځکه تاسو ته یو بلې فتوی ذکر وکړو
او هغه راشي او دې ځای کې مثال په بره په نوم ولیکي لکه دا چې لیکلی او دې ځای کې هغه زما نوم ولیکي او دا د عوامو ته ویسي بالکل دا ځکه خو به ما ملکی دنیا باندې کی دا به تا به ګستاخ قرار کی وای باشه په سنگر خان صاحب باندې فتوا برغلی آسه مطلق او دې به بره پیولي کی چې سنگر خان کے بارے میں فتوا آیا دا با دو خودی عالمان خودی کا مفتیان نه دي دوکا ورکی په دې فتوا باندې نو دې روکتام خو پکار دي کنه حکومت له دې روکتام پکار دي کنه دي حکومت لم پکار د عوامو کې لکه دا کوم خبره چې تاو خطرناک خبره دا کوم خبره چې تاو کړه دا فتوا د منیر شکر صاحب په باره کې وی نوم پکې وی خو بیا ز پاغه چیلنج ته लाख روپۍ ته راغلی چې ماره लाख روپۍ 16 کیلو کجوره بس زبر تشل کې دا زما لاس کې چې کوم فتوا تاسو وایي چې دا اصلي فتوا نه ده نه فتوا صحیح اصلي دا فتوا باندې بڑا دوی لیکلي چې منیر شکر فتوا خو د په باره کې نه د عام حکم دی پکې نو ته بڑا پزستانوم لیکل شوم د منیر شکر صاحب نوم په لیکل شوم د غزوی په نوم په لیکل چې څه مخه خبره پیولي چې دا فلان کی په باره کې دی ټیک او دا صرف په دې نشي لیکل او څومره فتواجات چې راغلي دي په دې ټول په کتابونو کې موجود دي په دې ټولو بره باندې لیکل شم دا کار کول شم ورسره چې دوکا ورکړ سنگر خان کے بارے میں درو افتاول کذا پشاور سے شد فتوا لګوله بنوري ټاون په منیر شکر سے فتوا نه لګولې دا خو تایو فتوا راوخسته بنوري ټاون په نوم باندې پاغه دی ولګول فتوا بنوري ټاون نه لګولې دا چې چا د کمپین چلاول د په لګولې ده اوس دومره وخت شو چې 10 کیلو کجوره ورکوم 1 لک روپۍ ورکوم چې څوک یو خي بنوري ټاون فتوا په منیر شکر سے چاو خدا دا خدای لیمانو کارو چې مله خدای یو کنه مفتي چې تراغله ټیک تاونه خلک خو ډیر دوکه کړی په دې فتوا باندې صحیح تاونه خو نور رلی چې ماته 10 کیلو کجوره راکړي یو لک روپۍ نه ها دې علم دې ماته او کوي یا د مفتی ماته او کوي چې د منیر شکر سے په باره کې دا چې دغه جواب راغی چته جواب اوریدل خو نه راغی په نوم باندې ها د دې سوال جواب د خبره ډیره خطرناک وکړه چې دا د سدباب زمونږ مشرانو لا پکار دي ځکه چې دا خطرناک خبره ده چې ته دوکې ورکا یو فتوی بدنامای بنوري ټاون بدنامای یو زمونږ مسلک بدنامای او بل دا چې دا خو دمره خطرناک خبره ده د روغ سړي باره کې بره لیکلي ستاسو ذاتي سره دښمنی زب اوس یو فتوا راواله چې ایمن ولی خان کے بارے میں فتوا دا دوکازه خلکو ته ورکول شیر بیک نه خو چې خلک په فیسبوک باندې هغه برخاور ډیره ولاړی د دې سدباب پکار دی ما ځکه دا خبره وکړه چې د دې روکتام پکار کسو کوئی ته خبره غلطه کوي منیر شکر صاحب په باره کې دا غراشه چې زه انعام درکم کنه صحیح مفتی ته چرته او کوي چې دا فتوا د منیر شکر صاحب په باره کې دا ټیک او کدا خلکو په دې باندې دوکا ورکړی دا منیر شکر صاحب په خلکو دنیا کو معاذ الله صحیح هغه په وجو نو چې هغه په وجه نو منیر شکر صاحب پکار خو دي چې دغه وسمندگان د دې تحقیق وکړي چې دا فتوا زمونږ په باره کې دنه تاسو په پلار باندې ولګو بالکل چې چا ولګول مثلا غلط کاری کړي مفتی صاحب تاسو په خپل خبرو کې بار بار د یوې بلې فتوی ذکر کوي او هغه دا ده چې کنن د دې سدباب نه وشو دا تاسو څنګه وې کنه نن خو منیر شکر صاحب دنیا نه لاړو سبب زپد فتوا باندې بالکل او سو بل او کدا فتوا ما چې ویلي چې کار به د مفتیان بکې دا کار بل څوک چې لاس پکې واشي دا نقصان دي هغه لازم دغه خو خیر د دې سره تعلق دی چې دا د دې سدباب دی وش چې چا په فتوا باندې د چا مشران چې کم د دنیا نه تللی دي هغه د دې سدباب دی صحیح دا غیر عینی خبره هم د مونږ عین چې د اسلامي دي الته د اسلامي عین کې چیلنج کی او دا رنګ د مشران عالمانو ته د فتوا یوسي صحیح مشران زمونږ عالمان شته لا غاډر مساعد نظر ول چې دا فتوا چې چونکه د منیر شکر سره پکې نوم نشتا ولې پکې واچو فتوا خو تاسو ولګول او تاسو ته اهلی او کنه د معلومات دغه لازم دغه یو بل اهم سوال دی تاسو بر خپل خبرو کې بار بار یو ذکر کوي چې را یو بل فتوا لګیدلې دا او هغه تاسو دا خبره کوي چې را د مفتی منیر شاکر صاحب ته چې چا شهید ویلې دي نو هغه د اسلام ته رجوع دا فتوا دا موږ د نمونو ذکر نه کوو دا هر چا ته معلوم دی چې هر څوک ته داسې یو دا فتوا ورکړې ده بالکل ما سره هغه میسج شته ماته ویلي یو خو لکه داسې ما سره لاس نه هغه په زبانی ویلي دي خپل کسانو ته ویل چې سوشل میډیا باندې دا کمپین وشلوي چې هر چا منیر شکر صاحب ته شهید ویلي او غي ویلي دي مسلمانۍ ورته ویلي دي ویلي خوغه دي کنه مشرانو زموږ ویلي دي اول خو مانه دي ویلي او رحمان صاحب ویلي دا کوډي ولا مشران ویلي په دې نه خو زموږ علم زیات نه دي ما خو دي چې نو مانه دي هغه دي په سوشل میډیا کمپین وشلوي چې چا هم دا ویلي دي هغه به خزه طلاق لا تجدید ایمان نکاح ته وکي او تجدید ایمان دی وکي ټیک او دا مسله درسته ده قبل فرض یو سړی ورشتیا باندې مشرک او کافر وي
او شهید دی وته وي کافر ته څنګه شهید وای که چا وته فرض کا کچاو دا مسله بالکل درسته ده کچا شهید سړی ته کافر غوول او په دې باندې راځه او د کله غو خبره شته لک تفصیل په دې کې هم شته په بار صورت دغه فتوا وي په کسانو باندې راځي چې ته مشرک ته دعا هم کوي او دارنګ ورته شهید هم وای او هغه وخت کې کته د خپل فتوا ثابت کړله بیا خبره درسته ده خدای دویمه بل فتوا ده چې تا فتوا ثابت کړی نه په دروغ باندې یوزر منیر شاکر صاحب باندې فتوا ولګو دویم ځل دی چې چا ستا فتوا ونه منله استاد د عالمان خو پیدل چې د فتوا د بری کې نه ده کنه زګه ورته شهید زبر په د ما فتوا کتل یو کلمه مخکې کتل چې دا مطلق فتوا ده دا پار چلېږي په معین شخص باندې فتوا نه ده غور کړی او نه ور کوي هغه د پر ډېر سخت اصول دي فتوا اوس د دیوبند فتوا اوس جاری کړی دا چې په معین شخص باندې فتوا دینا دل اور گردے کا کام ہے ٹھیک او دغه په حکومت هم ملوث کیږي لکه څنګه چې قادیانیانو باندې مفتی محمود صاحب ورکړي په دې کې به ادارې ملوث کیږي هغه نه بعد به معین شخص یا علی الاطلاق فتوا ورکول دا څه آسان کار نه ٹھیک مفتی صاحب یو خو یو بل کنفیوژن دی تذبذب دی خلکو ذهنونو کې هغه دا دی چې مفتی منیر شاکر صاحب یو خو دا وایي چې دا شهادت کم مرګ دی او د قتل کم مرګ دی سوال دویم سوال دا دی چې مفتی منیر شاکر صاحب اوس شهید دی که قتل شوی دی ما ویلی دي کنه چې شهادت د مفتی منیر شاکر صاحب کفر شرک تا ثابت نه کړ چې ثابت نه دی هغه خبره خو یقیني ده نو کدنه علاوه دی هغه نور ګستاخی دغه په خبرو کې وی دغه چې کومه یقینا چې هغه کومه خبره تعویلات کول هغه باندې د مسلمانانو اجماع نه ده نو هغه فتوی چې په د باندې راځي هغه درست دي خو لیکن هغه فتوی د کفر او د شرک نه دي د شهادت نه بعد دا حدیث کې راغلی چې شهید چې کم دی هغه د فضیلت دا مونږ بیانو ولې مانی بیانو شهید کم سړی ته ویل کېږي او قتل کم یو وي شهید دا چې په ظلم باندې څوک مړ کی هغه دی او څوک چې قتل شي هغه هم شهید وي کنه هغه حکمی شهید وي د دواړه حکومي شهیدان دي کنه یو خو په میدان جنگ کې چې مړ شي کنه هغه ته حقيقي شهید وي او ټیک شو او چې څوک چې قتل شي کنه په ټوپک باندې ولګي یا په د مکو باندې وړاو شي دا هم شهید مسلمان دا شهید دی چې مسلمان وي او ټول فضیلتونه د شهادت دته حاصل دي ټیک ته خو چې کومه کارونه ګناه د کړی وي کنه په د مزګی دا ټول ورته معاف ټیک ته اوس دې ځکه مفتی منیر شاکر صاحب په بمی 14 کې د دنیا نه تلې دي هغه ته اوس موږ شهید ویلې شو ما درته وایي چې منیر شاکر صاحب خلا پرېدا چې ته هم په بم 14 باندې هغه عالم دا تقسیم خو الله پاک په دې کې زما او ته کار دی دا خو الله ویلي دی او الله رسول ویلي دی کنه چې په دې شی باندې مړ شي نو هغه شهید د شهادت څنګه موږ د الله کارونو کې ګوته څنګه څوک وي دا خو الله کارونو کې ګوته و ځنه کسان یقینا چې دا ویلي دي چې د شهید نشي ویل نو چې الله رسول ورته ویلي ټول معاملې دا چې ته د په نوم باندې معین شخص باندې فتوا راوړه چې د کافر چا ورته کافر ویل یا ورته ویل شي اوس ورته ویل ښه کدی وی چې د په مونږه په نوم باندې فتوا نه دروړې فتوی کې مونږ دوکا ورکړه اوس مونږه کافر اولې شو نو ما چیلنج درکړې کنه چې ما سره کېنا خو مفتی کېنا چې مسله باندې پوي ټیک اوس غیر مفتی چې وی کنه غزه ما چې د اصول تکفیر چې کم دي دا ډېر سخت اصول دي د لپاره بته داسې یو مفتی سره پاتې کېږي چې هغه مشق کوي اغاز د کی ټولو کې ګران کار ده چې زه اوس درته یو اصول یو جواب درک کنه تاسو بل اشکال مخزن تر چې بل اشکال دي زين جواب درک بل براشي د لپاره به سره مفتی سره پاتې کېږي فتوی به هم ورکوي ټول اشکالات چې رفع شي هغه نه بعد بیا ته په اصول تکفیر باندې پوي یعنی په فتوا کې دغه شوبه لګ ګران ده صحیح او په بندي هم د پدې باندې ټیک ته مفتی صاحب بل ته دا وایي اوس یو سړی دی هغه مفتی نه دی مشورتیا دلیل نه دی چې سړی مشور شوی دی هغه دغه دلیل نه دی سړی سره سند پکار دی سند ور سره نشته دی ټیک ته هغه فتوا ورکول شي کنه شي ورکول د کتونکو ته دا وایي دا صرف سند نه ورته ضروري په سند باندې هم فتوا نشي ورکول ښه خو د کم سړی چې ته ذکر کړه د سره نه سند شته نه مفتی کورس کړي دي نه د مفتی سره پاتې شوی مشق کړي نه د مفتی په تخصص کې داخله کړي موږ سره دلته پرایویټ په زرګونو خلک داخلي او کې به یو هفته یا 2 هفته یا یو کال پسې پرې دی سبق ټیک یعنی دغه سړی صرف داخله هم نه د کړي په تخصص کې داخل شوی هم نه دی صحیح د چاته مفتی ویل شي دغه سړی ته مفتی ویل
چې یو سړی مفتی نه وي او مفتی ورته وایي خو دا خو ټوکه کوي خلک پر استهزاء کوي چې څوک ډېرې خبرې کوي که نه تقریرونه کوي نو خلک ورته وایي آی مفتی صاحب عام سړی به وي که نه اواز پرې وکړي نو دا مفتی صاحب ویل چې څوک مفتی نه وي زه مفتی نه ته ما ته مفتی وایې زه فوراً در باندې پوهېږم چې ته ما سره استهزاء کوې خندا راکوې خو زموږ مشران بیا داسې کوي اکابرین چې کله په منبر باندې اول مشهور شوي ني خلک ورته مفتی صاحب راورسي شیخ صاحب راورسي نو دی په منبر ووایي چې د سټیج سیکرټري خطا شوی دی زه مفتی نه یم ما ته مفتی مه وایه مفتی لپاره مستقل خپل سبق دی یو خو سبق هم دی که نه چې تاسو ورته تیوري وایه هغې سره مشق ډېر ضروري دی یو سړی وي چې هغه به سند ورسره نه وي خو مفتی سره پته شوي مفتی سره تلامس ډېر ضروري دی دا ډېر ضروري دی خو دغه ستا هیڅ قسم هغه نشته ده ځکه چې دا شپږ اته مسایل لاس دي هغه مشهور مسایل صحیح د چا چې د فتوا ورکړي د شپږ اته لس مسایل زده کړي دي د هغې دلایل یې زده کړي مفتی صاحب تاسو او مسایل څومره دي په لکونو په اربونو دې ځای کې زه بیا ذاتي طور کنفیوز شوم یو سړی دی د هغه سره سند نشته د مفتی سره پاتې شوی دی نه دی پاتې شوی یو عام خبره کومه یو عام سړی دی هغه سره سند نشته خو د مفتی سره پاتې شوی دی د فتوا ورکولی نه دا سړی فتوا نشو که یو عالم وي که نه شیخ الحدیث وي په علم کې تجربه وي د مفتی سند ورسره نه وي خو د مفتی سبقونه یې ویلي وي ما درته دا ویلي ځکه مخکې زمانې کې سندونه نه وو چې د سره سند نه وي خو د مفتی سبقونه یې ویلي وي چې د کوم اصول دي هغه زده کړي وي او بیا د خپل استاد سره مشق هم کړي وي لکه زمونږ شیخ حسن جان صاحب الله پاک دې وبخښي چې هغه اگر چې هغه ویلي هغه به ځان ته مفتی نه وي خو هغه د تخصص ټول کتابونه ویلي هغه نه د مونږ د فتوی چل هغه نه مونږ زده کړی هغه سره مونږ مشق کړی ټیک هغه ته به خلکو مفتی نه وي خو هغه تجربه نه زمونږ عالمان داسې وو که نه لکه ډاکټر شیر علي شاه صاحب چې هغه په مفتی باندې مشهور نه وو خو مفتیانو سبقونه یې ویلي وو چې مفتی سره سبقونه د مفتی ویلي وي او د مفتی سره پاتې شوي چې مفتی سبقونه یې نه ویلي مفتی سره پاتې شوي ني نو هغه فتوا نشي ورکولی تاسو دې ځای کې چې یو مخصوص سړي خبره وشي نو دغه سړي د مفتی سره نه دی نه که نه زه چې بار بار وایم نه زه څه دروغ خو نه وایم دغه روژه ده که ویلي که څوک وایي چې مفتی دی دروغ د مست احتیاط دی ورسره دا وجه ده زما دا ده چې خلک ته پته ولګي یو خو د مفتی په دې باندې ډېر خلک بدنام کړ چې ته غیر مفتی ته مفتی دی وایي ما ته مفتی وایي او بل دا ده چې څوک مناظره زده کړي 15 ورځې نو هغه ته مفتی وایي 15 ورځې یعنی شپږ مسلې زده کړي هغه ته مفتی وایي یو خو د مفتیان تاسو کم پیژنئ چې د مفتیانو خلاف چې ډېر د مفتیان دی په دروغه ډېر کړ کنه د صحیح مفتیان دی هم بدنام کړ صحیح فتوی دی هم بدنام کړي دغه شوبه د مکمل بدنام دا ټولو خبرو خلاصه دا ده چې مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم دی هغه باندې هغه ته چا کافر نه دی ویلي د کافر فتوا په هغه باندې نشته چې نشته نو هغه شهید دی او د شهادت چې څومره اجر دی الله په هغه ته خامخا ورکړي دویمه خبره دا ده چې د مفتی چې نه وي تش په نوم باندې چې مشهور وي هغه خو یوه مسخره کېدلی شي خو مفتی نشي کېدلی فتوا به هغه نه ورکوي د هغې فتوی د وجې نه یقینا چې نوره ډېر نقصانات راځي